کور پکې مې دا سره کور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د عزتمندو تاسو وګورئ د الله تعالی قدرت دی. دا یو ونه ده چې دې ته مونږ پښتو کې اورمل وایو، د اورمل ونه ده. لیکن په دې کې زه تاسو ته یو عجیبه نظاره د الله تعالی ښیم. د دې اورمل دانې به کیدای شي تاسو خوړلي مي زیات تر په غرونو غریزه علاقه کې. لیکن زه تاسو د دې اورمل دانې ښیمه چې اکثر دانې په یو ونه کې کیږي، په بوټي کې میوه کیږي، هغه په څانګې وشي، په څانګو کې ګلونه وشي، د ګلونو نه بیا دانې جوړیږي. لیکن دا تاسو وینئ، زه تاسو ته نږدې کوم، دا دانې راختلي دي په تنه کې، نه ورته څانګه شته، نه ورسه بل څه شته چې یاره څانګه کې ګل وشي، د ګل نه دانې جوړې شي. دا بالکل دا دانې دا تاسو لیدی شئ، وګوره څومره ډېرې زیاتې ښکلې مزیدارې دانې دي چې دا په تنه کې راختې دي. د تنې نه الله جل شانه وګورئ دا دانې دا تاسو ته ښکاري، بالکل نږدې مې کړه درته چې دا الله جل شانه د تنې نه، د ونې د تنې نه دا دانې راخېژولي. او دا وګورئ په دې ونه کې کور هم دی، ډېر مزیدار ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی او ډېر د سیل ځای دی. بهترینه ونې دي، بهترینې دانې دي پکې. او دا پکې ماشاءالله چینه ده، دا وګورئ دا چینه ده، د دې نه خلک اوبه وړي، خو سوکړه ده، د دې وجې د چینې اوبو انتهایي کمی کړی دی، ډېر زیات کمی دی د اوبو، خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. دا وګوره ګیر چاپېره څومره ښکلې مزیداره سیندري ده، ایریا ده. السلام علیکم.